د تحصیل مندړ په نامداره ګاډۍ کې ګڼ شمېر کسان د حمیدالله، امیر افضل، جمیل او معراج کاکا په قیادت کې د جماعت اسلامي، ان پي او نورو پارټو مستفي شو او په پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین کې د شمولیت اعلان وکړو. په شمولیتي تقریب کې شهزاد اکبر خان، غفور احمد، نوابزاده چینا خان، ریټایرډ ډایرکټر بختور شاه، ریټایرډ هډ ماسټر سالم شاه، زهیر محمد، امیرزاده او نوې شامل شوي کسانو ګډون کړی و. شمولیتي تقریب ته د خطاب په وخت حمیدالله وی چې موږ د تیرو 15 کالو نه په جماعت اسلامي کې یو، خو لا تر اوسه یې راته څه کار نه دی کړی. شمولیتي تقریب ته شهزاد اکبر خان، غفور احمد، چینا خان او سالم شاه استاد خطابونه وکړل. مقررینو نوې شامل شوي کسانو ته په پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین کې په شمولیت هرکلی ووی او ورله په کورونو د پارټۍ جنډې ولګولې. مقررینو ووی چې د سابقه ایمنې شیر اکبر خان په بونیر ډېر لوی احسانات دي، ځکه چې د بونیر ټولې اهمې محکمې، پاسپورټ، نادر او نور شیر اکبر خان بونیر ته راوړي دي. هغوی زیاته کړه چې په تحصیل مندړ کې کور په کور بجلی، د کوز ناوګۍ نه کوګا پورې روډ، د ناوګۍ نه خانان ډېرې پورې روډ او داسې نور ډېر کارونه شیر اکبر خان کړي او کو بیا ورته مکمله وشوه نو انشاءالله پاتې کارونه به هم کوي. مقررینو زیاته کړه چې د نامدار خلکو ټول عمر مختلفو پاټو له ووټ ورکړی، خو لا تر اوسه د روډ، سکول او نور بنیادي ضرورتو محروم دي. چې مونږ د دې نه مخکې په جماعت اسلامي کې تقریبا زما 14-15 کاله وشوه، خو ما ته د هغې د غاړې نه هېڅ څه قسم له څه پیدا او نقصان او څه دغه نه ده، خو لکه هېڅ دغه شانتې په پارټۍ کې ومه لکه کوم یو سړي د فرض کې اعلان ورته وکړي، لکه هغه ورته د خبر ورته وکړي هغه هم هغه خو تا له هر سړی راځي که نه، خو که چېرې فرض کې داسې یو دغه کار راغلی دی نو مونږ ورپسې تللي او سوال پیرې 20 پیرې ورته مونږ سوالونه منتونه کړي دي، خو لکه مونږ له هېڅ قسم له څه تکلیف دغه نه دی دغه کړی، څه کار یې نه دی کړی. بیا د دې ملګرو سره ما دا مشوره او صلاح او لکه دی پسې لاړم او کېناستم، ما ورته ویل دغسې زه دې پارټۍ سره لکه دغه کوم چې تاسو ما سبا لپاره لکه مطمئن یې او خوشحاله یې نو ښه پخه، خو چېرې تاسو خوشحاله نه یې او خفه یې نو بیا به لکه بل ځای کې څه پروګرام کوو. دوی ما ته ټولو لکه دا خبره وکړه چې مونږ په دې پارټۍ باندې او په دې کسانو باندې خوشحاله یو او لکه چې ته په کومې غاړې ته ځې نو مونږ به درپسې یو. بل مونږ ته را لارې دي نو په لارې زمونږ داسې قسم روانې شوي دي چې لکه ډېرې د راتلو د موټر سایکل د راتلو نه دي، د پیاده د راتلو نه دي، فورونه دي، نو هغه مونږ ته لکه تر نن تاریخه پورې لکه سم نه شو، کار پکې ونه شو. مونږ ټول عمر همیشه د ټولو پارټو والا پسې منډې والي دي، هر کس پسې مونږ تللي یو، په 20 پیرې هر کس ته مونږ وینا کړې ده، خو مونږ له نن تاریخه پورې هېچا کار نه دی کړی. او مونږ دا 2-3 ورځې کېږي شیر اکبر باچا ته مونږ لکه معمولي شان کار ورته ووی، الحمدلله هغه مونږ له خپل کار په 2-3 ورځو کې کمپلیټ کو. او زمونږ سره څه کسان دي چې خپلو د پارټو نه مستفي شوي دي، خاص کر ډېر کسان د ان پي نه د جماعت اسلامي نه مستفي شوي دي، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین کې د شمولیت اعلان کوي. هغې نومونه دا دي چې حمدالله خان باچا دی، عبدالرشید دی، جاسم دی، ریاض دی، نور رشید دی، زکریا دی، صاحبزاده دی، نصیب خان دی، حمزه دی، سلمان دی، کامران دی، تاجولی دی، اورنګزیب دی، خانزیب دی، سلطان زیب دی، بادر زیب دی، واصل زیب دی، کمال زیب دی، جواد زیب دی، حسنین خان دی، حسیب دی، نظام الله دی، نعیم الله دی، احرام خان دی، سرزمین دی، بلال زمین دی، معتبر خان دی، ساجد دی، حامد دی، شفاق دی. دا پکې بل خاندان دی زمونږ سره د شیر اکبر دیو خاندان دی، هغې کې دی میر افضل بابا دی، تاجور دی، شیر عالم دی، اجاز عالم دی، فیصل خان دی، شیر اکبر دی، لالزاده دی، شیرین زاده دی، شیراز علی دی، عرفان علی دی، زاهد علی دی، لقمان علی دی، اماد علی دی، شیرین زاده دی، سلمان دی، شاروخ خان دی، حسین خان دی او عمر زاده دی. په نامدار کې د ټولو نه مستحکمه خاندان چې دی هیر خیل خاندان دی، د هغې نه د یوازې یو خاندان نه 45 کسان د ان پي نه مستفي شو او په پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین کې اعلان کی، د هغې
خاندان سربراہ معراج کاکا دی، جمیل دی، ګل جمیل دی، بغ جمیل دی، زور جمیل دی، تاج محمد دی، زر محمد دی، ګل محمد دی، ایاز محمد دی، حسن محمد دی، خان محمد دی او خیال محمد. نیک محمد، طارق جمیل، یارس کاکا دی، ګل رحمان دی، نور رحمان دی، خان زمان دی، وقتی زمان دی، ارشد خان دی، شعیب دی، خوبیب دی، طیب دی، شمشی بابا دی، علی جان دی، عجیم خان، رحمان دی، بخت یامین دی، بغزمین دی، شاه زمین او شیر زمین، حضرت یامین دی، عمر خان دی، عثمان، قاسم جان دی او دا پکې څه نور کسان هم دنیا شي دي. انشاءالله موږ به خپل پوره کوشش کوو نور به نامدار نه نور هم دا نورې پارټو کیسې به ختموو. انشاءالله چې پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریان کې به ټول نامدار به انشاءالله یو ورځ ټول نامدار به پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریان کې به اعلان کوو انشاءالله. تاسو په پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریان کې د شیر اکبر خان او د پرویز خټک صاحب په قافله کې شامل شوئ. انشاءالله تاسو زه دا باور در کوم چې ستاسو د دې مندن د دې بونیر د کې پی کې څومره هلې ځلې چې کوم دي څومره مصیبتونه دي نه الله پاک به حل کړي انشاءالله او زموږ دغه مشران به حل کړي. موږ چې دا پارټي کومه پارلیمنټري پارټي چې کومه ده دا د کې پی کې په سطح نه ده، دا د آل پاکستان په سطح ده. خو کیونکې د دې کم دغه چې آغاز چې کوم دی پرویز خټک صاحب د کې پی کې نه شروع کړی دی، نو انشاءالله چې تاسو به په دې میډیا باندې اینې په دې فیسبوک باندې به تاسو اینې ځکه چې هر سړی په کور کور کې خبرېږي چې ماحول کم طرف ته روان دی. زمونږ پارټي چې کومه ده نوې پارټي ده خو ورکر زمونږ زوړ دی. زمونږ په خپلو ورکرانو باندې اوس هم لاس دی. شهزاد خان ناست دی، مونږ چې په لارې تېروځو نه هر سړی خفګان کي چې تاسو مونږ ته راښکاره نه شوی. مونږ له ټیم راکې په لاره کې به مونږ جنډه خېږي، خو مونږ داسې جنډې په چا نه خېږو. مونږ هغوی سره مختصر کینو، یو پیاله چای ورسره څکو او بیا هغې له جنډه خېږو. هغسې عزت وله ورکو کوم عزت چې شیر اکبر خان مخکې دوی له ورکړی و. چې مونږ په پارټۍ کې شرپاو کې بیا پارلیمنټریان ته رالو، بیا جماعت اسلامي ته رالو، اوس بیا پی ټی آی ته رالو، اوس سره بیا دې بل ورځ ولې څه چل دی څه چل دی. ولې مونږ د دې په ګران خو نه یو، خو د دې د اخلاقونه او د دې د کردار نه مونږ مجبور یو. زمونږ دپاره خو دې کې بل حیثیت دی، ستا لپاره به جګړه وکړي خو تا ته نوم نه لي چې ما دا چل کړی دی. تا ته بل سړی وي چې هغه ستا لپاره دا جګړه کړله. ما ته په خپله ملګري سره بعضې مختلف قسمه خبرې کوي، ولکه د پارټي مذهب خو نه دی، خو هغه سړي به ته خواله ځي چې هغه ستا مسلې حل کړي. زمونږ چې څه مسلې راغلي دي نو موږ یې ټولې مسلې حل کړي دي، ځکه ورسره روان یو. ځکه دا مذهب نه دی چې لکه ته پارټي بدله دا ته لکه مذهب بدلی، خو ستاسو چې چا سره عزت وي अब هغه پسې به روان یې. زموږ له خورو د ټول عمر عزت کړی دی. او اوس چې دې دا بله خبره ده چې یو سړی تا سره په سخته کې ولاړ او په هغه سخته نه ته وایې پرېږدې دا ګوره پښتو د بل د ووټ چې دی د بونیر ووټ دا ګوره په نظریه نه دی، دا په ډله باندې دی. دا لکه په ډله باندې ووټ ورکوي خلک او دوی چې موږ له څه کړي دا موږ ته یاد دي. او انشاءالله چې دا پارټي دا که بلې دي بلې د ورسره ځو او زمونږ دا مشر دی او بل چا ته په دې کې مشر نه شي ویلی. او انشاءالله چې خدای پاک د ولې کامیابور هېڅ ډول موږ چاته څه وایو زموږ دا شته پتې هسې حل کولی شي بغیر د منبرانه ښکته کولی شي. په هغه بل کې زموږ بولاګر ته ورغلي وو، زموږ ورور پکې مې صدا کوو خو هغې لږ له ایثار دی. مې سره موږ هغه پارټي څه کوو چې شیر اکبر ته پکې عزت نه وي او د هغه پکې کار نه وي، هغه پکې مشر نه زموږ هغه پارټي څه کوو. ټیک ته خلک په پاکستان په سطح باندې ډېره مشران خو زموږ تعلق خو د دې خلکو سره دی. زمونږ ناسته پاسته زموږ ضرورتونه زموږ کنډونه خو دوی موږ لګوي. دې خلکو به شاته دې ملک ګورې قانون مانون داسې نشته دی. دا خو چې ستا موټي مضبوطي تا سره یو مضبوط سړی ولاړي دې تا سره ټوپک هم رالي لکه نو په دې کې به ته څه بدل کړي. ورو زموږ خو به سره ټول عمر یو او موږ خپلو بچو ته هم ویلي چې ورا زما پلار ماته وایي چې ګورې هر څه به کوې خو شیر اکبر به نه پرېږدي، دا درخان دې به نه پرېږدي. دا نارام شیر اکبر خان خو تاسو ته معلوم دی انشاءالله او تاسو ته په خپله دا خبره دی حمید بایو که حمید الله نوم دی او د ده سره 3 خاندان دی پارټۍ ته رالو. نو زما خو د الله نه ډېر لوی هغه انشاءالله چې دا لږو ورځو کې دا دوره خلک راغی نو انشاءالله دا داسې پارټي ده داسې چې دا خو ما پرون هم ویلي وو چې تماشه به یې کوې که ایل پي والا ملګري دي هغوی د ډېر وخت نه را روان دي، که مسلم لیگ دی د ډېر وخت نه را روان دي،
او خلک ما ته وایي چې شیر اکبر خان یو پارټي پرېږدي او بل ته ځي بله پرېږدي بل ته نو خو زما ستا دپاره ځي که زما ستا دپاره نه تلې نو شیر اکبر خان ځان له خان دی ما تا ته هیڅ ضرورت نشته خو نه دا یو لبه روانه ده یو سیاست دی او په هغې کې او که تکړه نه وي او ښه نه وي نو 3 پیرې به الیکشن نه ګټو 3 پیرې وګټو 3 پیرې مې نه پاتې شو او صوبایي منبر پاتې شو نو د دې نه مخکې د پلار والد صاحب چې کوم و هغه د هغه نه زیات نرو او دی د هغه بچی دی انشاءالله او د هغه نه پس زمونږ شهزاد خان دی انشاءالله دی به هم ښایي نو زه د خپلو ملګرو ته دا چې کوم موږ له رالو تحریک انصاف پارلیمنټریل ته نو زه د زړه د کومې نه دې ته په خیرالي وایم او شکریه ادا کوم